أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سورة الممتحنة 6 نمبر آیات. دی 6 نمبر آیات کی اللہ تعالی عام مسلمانان ته خطاب کړی د جستاسو د پاره د پیغمبر ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګرو په ژوند کې د ژوندۍ تیرولو خې نمونې شته. او تاسو د ابراهیم علیه السلام تاریخ وګورئ چې اسلام د کافرانو د اسلام دشمنانو سره د کومې رویې ترغیب ورکړی د کومې رویې تعلیم ورکړی هغه شان تاسو مخکې د دې مضمون مخاطب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وسی عام امت مخاطب په دې وجه باندې مضمون دوباره راوړل شو. الله تعالی فرمایي لقد کان لکم یقینا اشتر اساس د پاره فيه مبارد دوی کی ان ابراهیم علیه السلام د ملګرو د هغوی کی اسوه حسنه طریقې خي هغه بچون کې خي طریقې اشتر اساس د ژوندۍ د پاره چې د کافر سره د اسلام دشمن خلکو سره براءت او بایکاټ پر ځین دی پکار او هغه کړو خدا بسوک کوي بلی تعلیمات بسوک عمل کوي نو لمن کان یرجو الله والیوم الاخر دا هغه چا د پاره به کې خینه مونی موجود دی چې څوک د الله تعالی امید لري یعنی د ورځ د آخرت امید لري. یرجو الله چې امید لري د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر او ورځ د آخرت نو ملاقات هم په آخرت کېږي او ورځ د آخرت هم آخرت شولا. خلاصې دا شو چې د ابراهیم علیه السلام د تاریخ او سیرت نه به خلک سبق اخلي. هغه خلکو د پاره به کې طریقې شته چې څوک د الله تعالی سره د ملاقات کولو او د آخرت یقیني چې الله مخې ته پیش شته د اعمالو حساب کتاب شته دی نو هغه د ابراهیم علیه السلام د واقعینه سبق اخیستل شي او هغه د پاره لازمي ده چې د کوپر نه او د بيدینه خلکو نه براءت او بایکاټ لازمي کې بزان باندې ومن يتولى جج مخواړه دې خبرونه کوم خبرونه یعنی ټول دین نه مخواړه خاص کر دا خبره چې د اسلام دشمن خلکو سره بایکاټ او براءت نه کوي بلکې تعلقات سره ساتي محبت سره کوي حمایت کوي نو الله تعالی وی فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله تعالی به حاجت لري د خلکو ته ضرورت نشته. حمید استایل شوی دی کله خلک الله تعالی ونه مني ام پروا نه کوي ځکه ډیر مخلوقات الله تعالی حمد وای صفته کوي استایل شوی دی نو دیو ظالم ته پکې سره ضرورت نشته. نو دا زجر شو د خلکو د پاره چې کم خلک د الله تعالی د دین د دشمنانو سره بایکاټ او براءت نه کوي بلکې تعلق سره ساتي. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده نزدې د الله تعالی مقرر کې تاسو په منځ کې ومن هغه کسانو کې تاسو سره دښمنی کړی ده د دوی نه مودتن دوستانه محبت دا تسری د مسلمانانو لپاره د نبی عليه السلام لپاره چې دې خبره باندې مې اړېږي چې موږ د کافرانو ځان جدا کو بایکاټ دی وکړو او د دین دشمنانو نه موږ لاري بیلی کو نو زموږ مالی نقصان وشي جانی نقصان به وشي دا نقصان به وشي هغه نقصان به وشي خطرې به سیوا شي دې خبرو نه مې اړېږي. تاسو په دین او شریعت باندې عمل وکړئ الله تعالی قادر دی چې تاسو دشمنان تاسو دوستان جوړ کړي او تاسو محبت سره محبت پیدا کړي هغه بدلونو کې تاسو محبت پیدا کړي لیکن تاسو په شرعي حکم به لازم عمل کوئ شرعي حکم د بار به هیڅ قسم مودرونه باندې نه لټوي. والله قدیر الله قدرت والا دی چې دشمنانو نه دوستان جوړول شي. والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی چې څوک توبه وباسي الله بخي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نمن کوي تاسو لره الله تعالی د تعلقات ساتلونه عن الذين فبارد حق کسانو کې لم يقاتلوكم چې تاسو سره جنگونه نه کوي په دین په بارد دین کې دغه کې د کافرانو دوه قسمه ذکر کی یو قسم برته شو دویم قسم او خلاصه سبق دا چې کافرانو قسمونه دوه دي یو هغه د مسلمانانو سره په جنگ باندې اختري او مسلمانانو باندې حمله کړې دي قبضی کړې دي مسلمانانو جرنو کې چولې دي دغه د حربيان وای دغه خلکو سره هیڅ قسم تعلقات واسطي ساتل حرام دي ناجیز دي. کاغوی ته معلومات ورکول شو هغه باندې حالت جنگ کې سامانونه اسلحه خرڅول شو لاري ورخوذل شو چې څه قسم تعاون دي مسوکر او نواقص ایمان دي ایمان ختم شو. البته د کافرانو دویم قسم د څه چې دا کافران یي لیکن د مسلمانانو خلاف د جنگ آغاز نه دی کړی
او د دین په سر باندې د مسلمانانو سره جنگونه نه راغلي اس جنگونه راغلي نو بیا هم خیر دی مثال په تور باندې بزمکه باندې په دکانداري باندې په دنیوي معاملاتو کې د مسلمان او کافر مت کې اختلاف راغلی دا د اختلاف نه دی چې تاسو سره براءت وکړي دا معمولی خبره ده لیکن که تاسو سره د دین په سر باندې جنگ کاو د دین په سر باندې تاسو سره دښمنی کوله نو بیا هغه خلکو سره براءت پرځي هاین دي نو اوس دا دویم قسم خلک چې کوم دي چې د دین په سر باندې د مسلمانانو سره جنگونه نشته دي نو لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم نه منې کې تاسو لره الله تعالی د حقیقت سانو نه چاوي جنگ نه کوي تاسو سره په بار د دین کې تاسو دین بد نشي دین په سر نه جنگيږي ولم يخرجوكم نه تاسو راستري من دياركم د خپل کورونه یعنی مسلمانان د دې علاقې نه شړلې د مهاجر کړي نه دي او قرآن کافران دي تعلقات ساتل شي ان تبرهم چې احسان وسره وکړي احسان نه مراد دنیوي معاملات دنیوي معاملات کو سره احسان کولای شي خګړیو سره کولای شي وتقسطوا اليهم او تاسو صحیحه د مال ورکی هغه ته اقساط چې کوم دینو د مال صحیحه حواله کول ته ویل کیږي معنی مطلب دا دی چې تاسو په دنیوي امور کې رسې کافرانو څخه خګړی کوي صدقې ورل ورکي اسی الله سبحانه خدمت کوي تسلی ول ورکوي غم خادي کې شریک کیږي نو دا ټیک کار دی بد کار نه او د خپل مال صحیحه ول ورکوي د غریبانو سره د مرستې په خاطر باندې دام ټیک کولای شي وسره ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی محبت کوي دا احسان کوونکو خلکو سره چې کوم مالی احسان چا سره کوي نو هغه سره الله تعالی محبت کوي دا کار بد نه دا ټیک وز الله تعالی دا چا نه منع کوي چې تعلقات مو سره نه ساتي هیڅ قسم تعاون مو سره نه کوي نه غدا دي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين یقینا منی کوي تاسو الله تعالی د هغه کسانو د تعلقاتونه قاتلوکم جنگونه کوي تاسو سره په دین په دین کې یعنی مسلمانانو سره د دین په سر باندې دښمنی کړی دا اگر هغه د بل علاقې مسلمانانو سره دښمنی کړي تاسو سره نه کړي خو بیا هم چې مسلمان سره دښمنی د دین په سر باندې دا نو د تعلقات ساتل حرام دي واخرجوکم تاسو رئیستری یعنی مسلمانان یستری د کفار ځکه من دیارکم د خپل کورونو نه کوم کافرانو چې مسلمانانو باندې حمله شته او خلک مهاجر کړي د شړلې دي هغه د هیڅ قسم تعلقات ساتل اسلام پرانا کې حرام دي وظاهروا او دی غلبی کلی علی اخراجکم ساسه برا استلو باندې د مسلمانانو شړلو باندې دوی غالب شوی د غلبې کړي ده نو الله تعالی تاسو باندې کوي ان تولوا هم دوستانه وسره وکړي دوستانو نه تاسو باندې کوي وما يتولهم جاج وسره دوستانه وکړه اولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي در اسلام د حدودونو بار دي یا ایها الذين امنوا اذ هغه کسان تاسو ایمان راوړل دي اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات هر کله چې راځي تاسو مؤمنان خزه چې هجرت کړي فامتحنوهن امتحان دی واخلي چې مسلمانان دي کنه دي هجرت کړي دي کنه دي کړي هجرت پر راغلي کې اثر راغلي ذکر زنانو تک نور وجوهات ور وجنم کې دي شي غربت د وجنم زنانو زګین نمبر زګین دتیش قسم کول شي چې چا سره ازدواجی تعلقات هغه طریقه باندې راغلي دام کې دي شي او دام کې دي شي هجرت کړي نو اول به امتحان واخلي څنګه راغلي اسلام دې قبول کړي دې هجرت کړي دې کنه بنور ارادو باندې راغلي هغه ارادي به معلومه کی الله اعلم الله بوئي به ایمانهن داغي په ایمان باندې لیکن تاسو به ظاهري امتحان والے فإن علمتموهن کتاسو معلوم کو بدوي کی تاسو په جاندل دوی لرا مؤمنات جدا مؤمنان دې هجرت کړي دې بل غرض د پاره نه راغلي فلا ترجعوهن دا بنو واپس کوي ال الكفار کافرون دا زنانه به کافرون ته نه واپس کوي دا احکام هغه وخت نازل شو چې سورہ حدیبیه لیکل شوی و او د حدیبی په دوران کې چې نارینه په اسلام راوړ راتل په هجرت وکاو دغه شانته کې زنانه به هم راتللې نو بده کې زنانه راالي او چې کله دغه زنانه راالي هجرت وکړو کافران راالي چې موږ معاهده لري چې کوم کسان مسلمانان تاسو ترالو موږ به واپس کوي د هغه زنانه موږ ته واپس نو دې کې آیاتونه نازل شو او د آیاتونو خلاصه دا چې کوم خلکو زنانو ایمان راوړل می واپس کوي ولی ما واپس کوي ځکه بس صلح کې چې موږ کومه صلح لیکل چې واپس کیږي نو هغه نارینه لیکل زنانه پکې نه دي کړي او زنانه واپس پکې نشته دي لہذا زنانه به واپس کوي دا بس د صلح نه بهر خبره ده نو دې بس واپس کول پکې نشته دي لا هن حل لهم نه دغه زنانه حلال دي د کافرانو د پاره چې خوندان کافرانو پاتې شوی دي خزي مسلمانانو شوی دي اوس دا خزي هغه ته واپس کول او دغه سره پاتې کېدل دا حرام دي ناجایز دي ولا هم يحلون لهن او نه دغه کافرانو حلال دي مسلمانانو خزو د پاره دا مل حلال نه دي لہذا جدایي پکار ده واتوهم اور کې دغه زنانو ته ما حق انفقوا چې هغه په خرج کړی دي
کافرانو چې کوم مال په دې باندې خرج کړل لکه مہر یو ور کړی دی ورسي ور کړی دی جهیز وغیرہ نو هغه راوخل د کافرانو ته بیرته ورکړي دا واخله خزه د نو واپس کو دا رسول حين علاوه خبره ده سورہ کې موږ نارینه لیکلي زنانم نه دي لیکلي البته کوم توان جستا شی ویلګه در واخله ولا جناح علیکم غنان نشته په تاسو باندې ان تنکحوهن چې نکاح وکړي دغه زنانه سره اذا اتیتموهن هر کله تاسو ورکړي دغه زنانه ته اجورهن مہرونه دغوي چې مہرونه ول ورکړي او غینه بعد وس نکاح وکړي او کله د عدت تیریدل نه بعد چې کافرانو درم نالي عدت تیر شي هغه نه بعد ول تاسو سره نکاح وکړي او نکاح کې ولا مہر ورکړي د جایز دي ټیک کولای شي ولا تمسكوا او تاسو بن مساتي بعصم الكوافر نکاح د کافرانو خلق یعنی د کافرانو چې کوم نکاحونه شوي دي او به د خزه مسلمانانو شوي دي راغلي دي هجرت کړي دي تاسو له سیمه وای د نکاح په ځای باندې ټیک نه ټیک نه ختم شوی دی ختم شو واسالو او تاسو غواړئ ما هغه انفقتم چې تاسو خرج کړي دي په خزو باندې د دې خلاصه دا د چې کوم زنانه مرتد شي د اسلام نه واوړي او د لاړ چې مکه معظمه د کافرانو سره پناه واخلي نو بس دغه نکاح ختم شو دا چې لاړ بس نکاح مات شو ختم شو البته تاسو دونه کولای شئ جسور په دوران کې دنه کولای شئ چې کافرانو ته وایي چې کوم مہر او کوم سامان در وړي دي هغه سامان مو ته واپس کړي البته خزه نو خزه بس لاړ نکاح ختم شو البته دی وسی وليسالوا خامخ اغوی دی مغواړي ما هغه انفقو چې هغه خرج کړي دي کافرانو کومي خزلال او مہر راوړل ځان سره نو هغه مہر دي کافرانو غواړي او ته واپس دي شي خیر دي او مسلمانانو کې خزلال لري الته کې د ارتداد په وجه باندې کافرانو طرف ته هغه نکاح مات شو او مسلمانانو له بکار د خپل مہر ته واپس غواړي در صلح حدیبی په دوران کې د آیتونو نازل شوی دي د صلح سره تعلق دي ذالکم حکم الله دغه حکم د الله تعالی دی يحكم بينكم چې الله کړي د رمضان تاسو کې والله عليم الله پوهه دی حکیم حکمت والا دی